ستاسو ژوند څنګه تېرېږي؟ بس ډېر سخته ملخړو سره همداسې ده، د معاشره هم نه قبلې، کور والا هم نه قبلې. ډېر په سپک نظرات اخلي. سلامونه، احترامات ګرانو کتونکو. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه دوه خواجه سره راغلي دي. ګرانو کتونکو، دا طبقه په دغه رمضان المبارک کې موږ بالکل خیر وساتو. دا طبقه موږ په دې معاشره کې دې ته ډېر په بد نظر ګورو، او دا انسانان دي، داسې د بل ځای نه دي راغلي. دا زما په بچو کې هم کیدی شي، دا ستا په بچو کې هم کیدی شي. خو د بده مرغه منګه دې خلکو ته په ډېر سپک نظر باندې ګورو. بل غربت چې کوم دی په دې طبقه کې ډېر زیات دی. ولې چې مور پلار را شړلې، بل څه وي، نو په دویم بچي وي، نو خو ستاسو په چم ګاونډ کې وي. یا زمونږ په ذریعه باندې وایې نو په 400 کې په تنګي روډ باندې، 400 کې په مردان روډ باندې یو شمېر خواجه سره موږ سره رابطه کوي. موږ له محسره نه کړل، موږ له محسره نه کړل، نو موږ سره بجټ شته دی. نو تاسو په خصوصي توګه دې خلکو سره امداد کول غواړئ، نو بالکل زما سره رابطه کولی شئ. او په دې ته راغلي څه به وی په دې موقع باندې؟ جان بس مجبور وو جان، مجبور یې. ډېر مجبور وو. دلته تاسو څومره ملګري یې؟ تقریبا 200 دي. 200. خو دې عمرزو حدودو کې دې ځای کې څونه یې؟ دلته به کم از کم 10-15. ستاسو ژوند څنګه تېرېږي؟ بس ډېر سخته ملخړو سره همداسې ده، د معاشره هم نه قبلې، کور والا هم نه قبلې. ډېر په سپک نظرات اخلي. خو دا بله ملګري چې وایي ما ته کور نه مسله ده که نه، دوی د مسلې دي ډېرې د غربت د وجې. خو دوی نه غواړي چې یاره موږ د کیمرې مخې ته راشو. برخه لواز خو به خپلو چتی که نه، دې قوم ته خو به خیله که تا پسې 200 کسان دي، نو چې ته هم نه روزي او دغه 200 هم نه روزي، دغه 200 حقدار نه دي؟ نه دي، دوی ټول خدای ټول اواز پاس کوي. حقدار دي چې هغوی د دې روژه کې یو پیکج ورکړي شي. شکه ولې نه، دا خو موږ غواړو چې یاره موږ لپاره څه ناسور شي. زمونږ نه دغه غوړي اوړه په ډېر څه قبول که دغه هم وس کېږي. هر انسان د خپل وسه کامیاب شي. کړه موږ چې ډېر څه درکړو، په موږ ګران دی. ښه، تاسو زموږ قدر وکړه، الله دې ستاسو. ګرانو کتونکو، خو دې خلکو سره تاسو مدد کول غواړئ، زمونږ کار خو د کیمرې دی، بیا به دې ته وایو چې راشه او دی به ورکوي. د دوی هم غورې بچیان دي، لوږې تندې په هغوی باندې هم تېرېږي، نه چې دوی دغه شانتې دوی مودونه کړي دي. ژوند د ډېر د کړمو سره چې مونږ یې کومې سختې ور دي ضرور سم